أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم. نانی درس کے بعد انشاءاللہ العزیز سورة یونس پارہ نمبر 11 رکوع نمبر 9 آیات نمبر 87 88 دو آیاتونه چې نو هغه ویل کېږي. کله چې مخکې نو هغه مسلمانانو دعا وکړله ونجنا برحمتک من القوم الكافرین، ای الله موږ له دغه قوم کافر نه چې نو هغه نجات راکړي. نو په دغه وخت کې د فرعون او د فرعون د سردارانو افسرانو د دوی ظلم دا چې نو هغه انتها درجې ته رسېدلی و. د انتها درجې چې نو هغه د بني اسرائیلو سره ظلم او زیاتې چې نو هغه شروع کړی و، ان تر دې چې د هغوی به خپل عبادت خانو ته هم نه پرېښودل. بهر به د هغوی چې کومې عبادت خانې وي نو په هغې عبادت خانو کې به عبادت ته نه پرېښودل او عبادت خانې چې دی نو هغوی وله هم ټولې ورانې او شهیدې کړلې. او په هغه وخت کې خو دا خبره وه چې د هغوی عبادت مونځ دا به صرف او صرف چې نو هغه په عبادت خانه کې دن نه کېدو، د عبادت خانې نه بهر چې نو بل ځای کې به مونځ نه کېدلو. نو دوی وله هغه عبادت خانې چې نو هغوی وله هم ویرانې کړلې، هغې ته به که څوک تل نو د هغوی سره به هم ظلم او زیاتې کولو. لکه څنګه چې اوس دغې خبیثو یهودو دوی چې نو هغه د اهل فلسطین او د غزې والا سره چې نو هغه د قتل شروع کړی دی چې د فلسطین د هغوی چې نو هغه مسلمانانو جماعتونه چې نو هغه شهیدان کړل. کم مسلمانان چې نو هغه لوی واړه ښځې سړی بوډاګان بې دردۍ سره چې نو هغه مړه کوي. خوراک سکاک شیزونه چې نو هغه ورته اوس نه پرېږدي. دومره د هغوی جرأت وکړلو مسلمان چې نو هغه د بایکاټ او هغې شیزونو نه قلاریږي ورو او د هغوی وس د بهر نه چې څوک سره امداد لیږي نو د هغې په پابندۍ باندې چې د هغې ته اوس هم لار نه پرېږدي او دوره کوي. نو دوی ورسره چې نو هغه دقه شانتي چل شروع کو. نو بیا په داسې وخت کې نو د عذر په وخت کې بیا سړی کور کې هم مونځ کولی شي. نو الله جل جلاله په دغه وخت کې بیا دغه حکم د دوی نه اوچت کړلو چې د دوی عبادت به صرف په سمعه او بیعه کنیسه کې چې نه کېدلو. نو الله رب العزت د دوی نه دغه حکم اوچت کړلو او دوی ته وویل چې تاسو په کور کې اوس هم مونځونه چې نو هغه کولی شي. نو الله پاک موسی علیه السلام او حضرت هارون علیه السلام ته وحی وکړله، حکم یې وکړلو ان تبوأ لقومکما بمصر بیوتا، تاسو جوړ کړئ چې نو هغه د خپل قوم د پاره په مصر کې چې نو هغه کورونه مصر ښار کې تاسو د هغوی د پاره کورونه جوړ کړئ. وجعلوا بیوتکم قبلة، او د دغه کورونو چې نو هغه مخ د قبلې طرف ته کوي، قبلې طرف ته چې نو جوړ کړئ. تفاسیرو دې کې ټولې معنی چې نو هغې کړي دي. قبلتن قبلې طرف ته جوړ کړئ، قبلتن د عبادت ځای چې نو هغه پکې جوړ کړئ، قبلتن قبلې طرف ته د یو بل دا کورونه چې نو هغه د یو بل سره چې نو هغه مقابل جوړ کړي، نږدې جوړ کړي چې نور څوک ته اذیت او تکلیف نه رسوي. ټولو معنو چې نو هغه کې احتمال شته، دا ټولې معنی په خپل ځای باندې صحیح دي. اوس البته دې کې تفاسیر اختلاف کړی دی چې دغه وخت کې نو هغه د دوی قبله کم نه وه، بیت المقدس ولا او کنه د دوی قبله چې نو هغه خانه کعبه بیت الله شریف ولو. نو حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ دا قول د حضرت مجاهد رحمه الله چې نو هغه هم نقل کړی دی، هغه هم دی. د دواړه حضرات وایي چې په دغه وخت کې د حضرت موسی علیه السلام او د هغوی د قوم قبله چې نو هغه بیت الله شریف کعبه شریف وه. بیا د دغې نه وروسته د دوی چې نو هغه قبله دا بیت المقدس جوړه شي. دغه وخته پورې دوی به نو هغه بیت الله شریف ته نو هغه مخ کولو او هلته به یې مونځ نو هغه کولو. واقیم الصلاة او قائم کوي مونځ
نو مخکې د کور د جوړولو پای کې حکم نو هغه حضرت موسی علیه السلام او هارون علیه السلام تولو خو وسوګوره چې کله د موز خبره رااله نو د موز د قایمولو نو هغه کله حکم رالو نو بیا صيغه د جمع ذکر کړله نو معلومه دا شوله چې موز دا لاول صرف د پیغمبر کار نه دی یا د ولی او د صحابي کار نه دی یا د مولوی صاحب کار نه دی موز دا پټول او مسلمانانو باندې چې نو هغه د هغه وخت چې کم مسلمانانی په دې ټولو باندې موز فرض دی د ټول بچنه نو هغه موز کوي او دا ټول به د کم ځای کې چې موز ادا کیږي هم په اقا ځای کې به کوي دا نه د میاشتې سره خاص دی چې په روژه کې به کوي او وروسته به نه کوي دا نه د شپې سره خاص دی چې په لیلة القدر یا په داسې بل یو ښه شپه به جومات ته راځي او نور به نه راځي او دا نه نو هغه د یو مناسب یا د یو کس سره خاص دی نو ځکه الله رب العزت اقیم الصلاة د جمع صيغه ذکر کړه چې څنګه پیغمبر موسی علیه السلام هارون علیه السلام منځ کې نو د قشان تاسو هم منځ قایم کړئ د دغه منځ د قایمولو په برکت به الله رب العزت په تاسو باندې اسانتیا چې نو هغه پیدا کی اقیم الصلاة نو تاسو موز نو هغه قایم کړئ اوس موز د دې په وخت کې څومره ولو نو حضرت لیکلي دی چې نو هغه په هغه وخت کې بنی اسرائیل باندې 2 موزونه ولو یو موز نو 2 موزونه په فرض ول یو د سحر موز او یو د مازیګر موز رکعاتونه سوول نو الله ته به علم سو رکعات ولو نو دغه علم سره نو هغه حدیث کتابون یا تفاسیر خاص نه ذکر کړي یقیني تور باندې حتمی چې نو هغه نشویل چې دورول البته دغه 2 منځونه چې نو هغه په فرض ولو اقیم الصلاه موز نو هغه قائم کړي نو موز پته ولګي چې دا به د جمع سره کیږي الله دې موږ له توفیق راکړي نو موز زمونږ د نو هغه مذهب کې زمونږ دین کې نو اوس په دې کې موږ سنت مؤکده بس جمع نو هغه سره منځ کول دا سنت مؤکده دي بلا عذر د دې پر خودل چې نو هغه دا ګناه دی او که چرته په عذر باندې چانه جمع پاتې شي بیا په هغه صورت کې نو الله پاک بخون کوي بلکې وسوم چې نو هغه زمونږ بعض چې نو هغه فقها لکه امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه یا د نور حضرات دا غوي وسوم د جمع سره د منځ کول چې نو د فرضیت قول کوي هغه چې کوم ځای کې د موز حکم راغلی التی اقیم الصلاة جمع چې نو ذکر کړله نو د جمع سره موز کول داسې نو هغه فرض دی وي مونږ احناف نو هغه دا خبره کو چې د جمع سره موز کول په جمع باندې فرض دا سنت مؤکده دي باقی نفل نو نفل او سنت کې اولنی دور کې نو هغه په کور کې دا افضل ول خو وز خلکو کې سستی او کاهلی چې نو هغه ډېره شوې ده نو بیا د دې نه دغه سنت پاتې کېږي نفل چې نو هغه شانتي کې نشي کولی نو وز په د کور په ځای باندې په جماعت کې چې نو هغه افضل دی مفتی سید احمد پالنپوری رحمت الله علیه نو هغه په خپل کتاب تحفة العلماء شرح ترمذی هغه کې هغه لیکلی دی چې نن سبا د سستی او د کاهلی د وجې چې بیا خلکو نه دا پاتې کېږي نو د کور په ځای په جماعت کې چې نو هغه افضل دی چې سړی سنت او د هر څه چې نو هغه په جماعت کې وکړي چې اسنه چې بیا د وروسته پاتې نشي بهرحال وبشر المؤمنین او زیر ورکړه مؤمنانو ته الله تعالی طرف نه ته خوش خبری واورو چې ان قریب الله رب العزت بس تاسو دغه تکلیف او مصیبت چې نو هغه به ختم کی تاسو له الله پاک تاسو په دشمن باندې چې نو هغه غلبه بدر کی او دی به الله پاک چې نو هغه مغلوب کی اوس دې هم الله د قشانتی وکي د دې روزي چې نو هغه با برکت او د رحم او مغفرت ډکه میاش په برکت الله رب العزت چې نو هغه فلسطین اهل فلسطین دا غوی لدی الله پاک چې نو هغه کامیابی او کامرانی ورکی او کم يهود الله دی په خپل غریف ونیسي والله دې نو هغه زر تزر چې نو هغه تباہ او برباد کی او مغلوب دی کی وقال موسى ربنا انك اتيت فرعون وملئه نو حضرت موسی علیه السلام ایل تاسو نو هغه فرعون ته وملئه او داغه سردارانو پوجانو افسرانو ته زینتن تاول د دنیا چې نو هغه زینت او مال ته نو هغه دی ول ور کړي و اموالن نو دې د زینت او مال په وجه باندې په خلکو باندې نو هغه سرکشیان یو د خلکو سره چې نو هغه ظلم او زیاتې شروع کړي دي او دا کتل شي په هر دور کې هر چا پسل کې بشرته یو کس د سي چې هغه ته مال میلاو شو د غمال چې هغه په صحیح ویا په صحیح طریقې باندې استعمال کی نور چې چا سره هم مال لاغله دي نو د مال چې هغه استعمال ډیر غلط کوي دی له هم الله پاک ورکړو تفاسیر کې لیکلي دي وایي چې هغه د مصر نواله او د حبشې پورې د دې ټولې علاقې د دې کې چې څومره سپین زر سره زر او زبرجد زمرود دا ټول ول الله رب العزت چې هغه د فرعون ته او اهل فرعون دا غوي چې هغه کم سرداران او خلک ول دی له دا ورکړو
او د هغه مال په بلبوته باندې دوی بچیانو هغه د مختلف مظالم دا بچیانو هغه کارونه وکول. وسم تاسو ګورئ ټوله دنیا کې د يهودو څومره کم تعداد دی، سوره چیانو هغه افرادی لحاظ سره چیانو هغه کم دی، خو مال ولا الله رب العزت ورکړی دی. د مال په اعتبار سره چې تاسو ګورئ چې په هر ځای کې کاغه مسلمان دی ملکونه دی او کاغه غیر ملکونه دی، په هغه ټولو ځونه کې به د هغوی اشیا د هغوی هر څه خرڅېږي، د هغوی لپاره دا ټول خلک لګیا دی، یو قسم د هغوی له کار کې منافع چې نه هغوی ته ځي. د هغې مال په وجه باندې د هغوی دا دومره مظالم کې دا ټول خلک ورته ګوري. یو سړی چې نه هغه داسې نشي ویلی چې دا ولي نه د هغې چې نو هغه سره روکتام او دا کولی شي. نو دی هم د دغې مال نه غلطه فایده اخیستې وه. لکه مثال په طور کې په هغې په سردارانو کې یو سردار چې نو هغه قارون هم ولو، نو د یو قارون د هغه تذکره الله رب العزت چې نو هغه کړې ده په خپل کلام کې، غالبا مخکې 15مه سپاره ده که 20مه کې پای کې به راشي. نو د هغه له نور څومره مال ورکړو، الله وایي د هغه د مال چې کومې چابیانې وي نو هغه چابیانې ثابت یو جماعت 10 کسان چې نو هغه ګرځئ، نو اوس به مال به څومره ولو، دا د یو افسر د یو سړی چې نو هغه حال ولو، نو باقي به نور څومره حالت ولو. نو ای الله ته د هغوی چې نو هغه ورکړی زینت او اموال مالونه. زینت نه څه مراد دی؟ نو تفسیر خازن لیکلی دی ما یتزین به، زینت هر هغه شی چې په هغې باندې خلک چې نو هغه ځان مزینه کوي، لکه من اللباس له جامې چې نو هغه شوله، اساس البیت چې نو هغه شولو، مال شولو، دغه شانته چې نو هغه نور شیزونه خادمان شولو، الدواب او سورلی چې نو هغه ګاډي. نو دا څومره هم د زینت شیزونه دي دا ټول چې نو هغه دی ول ورکړي. و اموالا او مالونه فی الحیات الدنیا په ژوند د دنیا کې، ربنا لیضلوا عن سبیلک، نو ای زمونږ ربه دوی چې نو هغه ګمراه کوي په دې په ذریعه باندې خلک چې نو هغه ستا د لرې نه. ربنا نطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم، ای الله د دوی د مالونه چې نو هغه ختم کړي، د دوی د مالونه چې نو هغه محو کړي. اوس نو هغه تمس ته ویلی کېږي. تفسیر خازن چې نو هغې معنی کړې ده ازالة اثر الشیء بالمحو، ازالت اثر الشیء چې د یو شي چې نو هغه بالکل ازاله وشي، د هغې اثر بالکل ختم شي، دغې ته ویلی کېږي التمس. نو ای الله ربنا اطمس فنا کړئ محو کې علی اموالهم مالونه د دوی، نو د دوی د مالونه د دوی نه واخلي. چې کله د دوی نه مالونه واخیستلی شو دوی په غربت کې اخته شول، په خپله به دوی دغه مظالم چې نو هغه به پرېږدي. واشدد علی قلوبهم او سخت کې د دې زړونه فلا یؤمنون چې دوی ایمان را نه وړي. اوس دلته نو هغه ذهن ته یو ورکوټی شانتې سوال راځي. معرف هم ذکر کړی دی، دغه شانتې نو هغه مدارک هم ذکر کړی دی، خازن هم ذکر کړی دی. سوال چې نو هغه دا راځي چې د الله پیغمبر حضرت موسی علیه السلام هغه رسول دی، بیا جلیل القدر پیغمبر دی، بیا په جلیل القدر پیغمبرانو کې 3م نمبر دی. نو د پیغمبر خو کار او شان دا وي چې دی خو امت لره دعوت ورکوي، دی خو د امت خیرخوا وي. نو دلته ولې چې او د ایمان دعوت ورکوي چې خلک ټول ایمان راوړي مسلمانان شي. او موسی علیه السلام وشدد علی قلوبهم، الله د دوی پر زړونو باندې چې نو هغه سخت شي، فلا یؤمنو تر دې چې دوی ایمان را نه وړي، حتی یروا العذاب چې عذاب لره ویني، عذاب دردناک، ادق عذاب علیم ویني، او تر هغې پورې ایمان چې نو هغه را نه وړي دوی ته ایمان نصیب نشي. نو د هغې اسان جواب دا دی چې کله موسی علیه السلام ته پته ولګېده چې دوی وس ایمان نه راوړي، موسی علیه السلام ورته دعوت ورکړو، معجزې چې نو ید بیضای ورته وښوله، عصای ورته وښوله، نور چې نو صورت اعراف کې کومې معجزې تېرې شوې هغه وشولې. دا یو چې نو هغه معجزه هر څه دا رالل، دته چې نو هغه وویې ای الله د دوی د مالونه محوه کړي. تفاسیرو لیکلي دي وایي د دوی چې څومره مالونه ولو دا ټول مالونه چې نو هغې نه ګټې جوړې شولې، بالکل ختم شول. د حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه په دوانه کې یو ځای چې نو هغه وکنلی شو، نو په هغې ځای کې بادام او غوزان پراته، نو هغه بادام او غوزان شکل یې د هغې ول، نور چې نو هغه دننه نه ګټه شوي ول. یو ضعیف روایت چې نو هغه دی بهرحال په هغې باندې عمل نشته ګورئ، خو د هغه نو اس یو اسرائیلي قول به ورته موږ وایو. نو هغه پکې هم تفاسیرو ذکر کړی دی چې ښځه خاوند به چې ولاړ ولو یا دواړه چې نو ملا سول چې د دواړو نه الله پاک ګټې جوړې کولې، یا یو ښځه چې نو تنور ته به ولاړ ډوډۍ به پخوله چې هغه په عاقل باندې چې نو هغه دغه شانتې نیغه ګټه شوله،
بے اثر چې نه هغه شو. خدا قول کمزور دی ګوره ما ته وې دې دینه خو دوره پورې چې موسی علیه السلام د دې هغه سره زر چې نو هغه نه ګټه جوړه شو د دې سپین زر چې نو هغه د قشول زمرد چې نو هغه ګټه شولې د دې چې نو سره سپین زر دا ټول ان تر دې چې د میوه باغونه چې کمول نو هغه هم به نور شول داغه هم الله پاک چې نو هغه نه ګټه جوړه کوي بالکل ختم کړلو. نو دا ټول معجزې دی ولیدلې د دې ټولو معجزو لیدلو باوجود دی بیا هم ایمان را نوړو. نو چې کله ایمان را نوړلو او الله پاک د طرف پته ولګی چې اواز دی ایمان نه راوړي د دې تقدیر کې چې نو هغه دا خبره ده چې دی په بحر قلزم باندې تباکینی دی ایمان نه راوړي. نو ځکه حضرت موسی علیه السلام بیا دوی ته بدعا وکړه وشدد علی قلوبهم اے الله سخت کړي چې هغه زړونه د دوی فلا یؤمنو چې دوی ایمان راوړي ایمان را نوړي حتی يرول عذاب العلیم تر دې چې دوی وګوري عذاب دردناک لره. الله دې موږ داسې زړه د سخاوت نه چې هغه سخوالي نه وساتي. واوحینا او مونږ وحی وکړه الی موسی علیہ السلام ته واخیه او د ضرور ته ان تبوا چې تاسو جوړ کړی دواړه لقومکم د خپل قوم د پاره به مصر په مصر کې بیوتن کورونه وجعلوا او جوړ کړی بیوتکم خپل کورونه قبلتن جنو د عبادت زې طرف د قبله ته واقیموا الصلاه او قائم کړی مونږ وبشر المؤمنین او زیر ورکړه مؤمنانو ته. وقال موسی او ویل موسی علیہ السلام ربنا اذا مونږ ربا انک اتیت بشکتا ورکړه د فرعون ته وملئه د سردارانو ته زینت و اموالا او مال دولت فی الحیات الدنیا په ژوند د دنیا کې. ربنا اذا مونږ ربا لیضلوا عن سبیلک چې دې گمراه کړي یعنی خلق ستا د لارې نه. ربنا تمس اذا مونږ ربا فنا کړي علی اموالهم مالونه د دوی. ربنا تمس اے الله چې نو محوکه علی اموالهم مالونه د دوی وشدد او سخت کړي علی قلوبهم زړونه د دوی فلا یؤمنو چې دوی ایمان را نوړي حتی تر دې يرول عذاب چې دوی ویني لري عذاب الالم درناک لره.